دې اختر کې پر دا کشرانو فکر وکړي، سوچ وکړي، ما پکنیک ته پرېږدئ، ما غنې ته پرېږدئ، وخت خراب دی، حالات خراب دی، موږ ته یې وینئ سهار د کوره ووځي ماښام یې راخځئ، معلوم نه چا وژلی. چې موږ ته چې موږ ته د ستړیاوې راځي، خاصه دا وجه راځي چې موږ ته پیسې ډېرې دي، اثرات زیات دی، د زوی پر مخ نه ورګرځو، د کشر پر مخ نه ورګرځو، که هر څه کشر وکړو موږ ته د دنیا پیسې ژر د کشران ده پر څه شمړ دي، دا موږ ته یې وینو، دا خاص موږ ته د خپله لاسه مشر به د کور شپنې کوي، بل د کلي مشر به د کلي شپنې کوي، د علاقې مشر به د علاقې شپنې کوي، بیا موږ ته د مشکلاتونه هم اسانه کېږي، خوشحالۍ هم ورته راځي. او عزیزانو دا یوه خبره بله درته کوم چې څوک راولاړ شي د پانه د الله یو چا ته بخښ وي، هغه دې دا سړي د بخښ څخه غلط استفاده نه اخلي چې پلانکي قوم یا نورزی یا څکزی یا ساکزی ما ته بخښ وکړي، نو زه د ده څه غلط یا ته باید راغله د غیرت کار وکړي. الله جل جلاله موږ مسلمانان پیدا کړي. الله جل جلاله د اسلام یو عظیم ضابطه حیات خدای موږ ته رانصیب کړې ده. الله په قرآن کریم کې فرمایي چې غصه چې دی یو ورور یو انسان باندې ظلم وسي، پر یو انسان باندې کله کله جبر وسي، دی دا خپله غصه په ډېره ښه طریقه باندې لکه یو تریخ غړپ چې تېرې کړي، او الله بیا فرمایي بیا معافي ورته وکړي. الله وایي پر معافي باندې بیا ښه ورسره وکړي. الله وایي یحب المحسنین، دا انسانان نو زما ته ډېر خوښ انسانان دي او دا ما ته محبوب انسانان دي. د الله رسول علیه صلات وسلام فرمایي که یو انسان دا وایي چې زما ایمان کامله سي او زما د ایمان تکمیل وسي، واعف من ظلمک، چا چا سره ظلم زیاتی کړی دی معافي کوه. چې الله جل جلاله د دا دوه مسلمانانو په مابینځ کې خامخا جګړه راځي، خامخا یو د بل لاس دغه راځي، نو د دې وجې څخه د نبي علیه السلام بهترین مسلمان بهترین امتي زما هغه دی چې دی معافي کوي. نو موږ راغلي یو د دغه معافي د دغه کمولي د قدردانۍ لپاره د الله څخه امید لرو چې موږ معاف کړي. راځئ خدای مو راولئ کښېنئ وروره زموږ د خوا بخښ. الله دې ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ذات بيننا يا الله. اللهم ارزقنا اتحادا واتفاقا يا الله. اللهم ارزقنا اتحادا واتفاقا على ما تحب وترضى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وروره موږ درڅخه قبول کړئ، زموږ د طرفه څخه و دا مرکې ته د بخښلي ټولو د مخه څه د حاج محمد او د ده د ورونو او د ده د کورنۍ ډېره ډېره شکریه موږ ادا کوو چې د زموږ و دې مشرانو ته او و دې سپین ږیرو ته یعنې موږ ته هېڅ تکلیف نه دی راکړی، دې خلکو خوږ هم ولو، زخم هم ولو، وینه هم توسوله. یعنې موږ چې دې کمبلې ته راغلو دې سړي موږ ته وویله چې حاجي صاحب چې تئ راغلي یاست خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي چې زموږ د کور سړی مړي، لا موږ ته د جواب نه درکړو. نو الله پاک چې په دنیا کې او زموږ په علاقه کې داسې سپین ږیري او داسې مشران
او داسې کورنۍ آباد لري الله دې خوروي نه. دویم یې د کاړي محمد شاه دوی کور ودان چې موږ ته اختیار کړی وو او دوی خپله پړه ومنله او خپل جرم یې ومنئ، پر خپل جرم باندې قدم کېښوئ او د دې خپلو کمبلو ننواتې په کږه غاړه رالو. د دوی هم کور ودان. یو څوک چې ناجیزه کار وکړي او بیا د ناجیزه کار باندې پړه ومني چې موږ ته ناجیزه سوې ده، د دې سړي هم کور ودان. د بد مرغ خو زموږ ته علاقه ده، ژوند دی، دا جګړې راځي او دا ستړي راځي او دا مجلسونه راځي، دا خامخا په اومه دنیا کې راځي دا جګړې. خو موږ ته به دا جګړې داسې حل کوو لکه نن چې موږ په دې کمبله ولاړ یو. که چیرې دا جګړې موږ په دا رقم نه کړو حل، نو دا ډېرې غټې ستړیاوې د دې څه جوړېږي، نو دا به موږ ستړیاوو ته نه رسو. یو مجلس دوم کات واړي، دوم درېیم کات واړي، دا بیا په زرو خلکو نه خلاصېږي. نو شکر دی موږ ته 15-16 کسه په دې کمبله ناست، نو د دا کمبلو قدر به موږ کوو، د دې سپین ږیرو قدر به موږ کوو. عاجزانو وخت را روان دی، مشکلاتونه ډېر دي. لکه څنګه چې انسانان ډېر سو دا ستړي هم داسې ډېر سوی، لکه څنګه چې انسانان ډېر سو ستړي هم ډېر سوی. نو زه د هر سړي د کور یو مشر سته، هر سړی باید په خپل کشر باندې شفقت وکړي او په خپل کشر په خپل نظر کې وساتي. موږ ته د بده مرغه راولاړ سو، د کشرانو جوبونه د پیسو ډک وو، سهار د کوره ووځي، دا ورځ تللی، دا شپه تللی، د شپې پلار بیده دی، دی راغلی دی، پلار نه دی خبر چې ته تللی چیرې وې کښېنستې ده چا سره. دې سړي دپاره د الله ستا سره کړي دي، دې سړي د دې کمبلې دپاره کړي دي، دې سړي د علاقې د مشرانو د سپین ږیرو دپاره کړي. نو موږ چې به دا ووایو چې دې سړي کور ودان، هغه سړی هم دا سوچ وکړي چې ما سره دپاره د الله کړي دي، زه باید د غونې غیرت نور وکړم. لکه څنګه چې د ښه وکړو زه به د بل چا سره داسې ښه کوم. هېڅ چا باندې نه وینه ارزانه ده، پر هېڅ چا نه خپل ټپ ارزانه دی، پر هېڅ چا نه خپل سرت ارزانه دی، خو صرف یې د الله دپاره، د الله د خوب د وجې نو دا بخښ د مسلمانانو ته د خلکو وکړي. موږ ته به هېڅ چا څه خوب نه کوو، یو صرف د الله څخه کوو. موږ ته به هغه کار کوو چې د الله او د رسول رضا پکښې کړي، چې زموږ ته الله او رسول راځي، موږ به هغه کار کوو. بیا موږ ته مخ ته هم تللی سو، تګ هم موږ کولی سو او تر هره ځای هم رسېدلی سو، او زموږ په تګ و په ناسته کې به الله برکت هم اچوي، خوشحالي به هم راځي. نو دا کوششونه به موږ کوو او دا خواستار چاته کوم چې د عالمانو څه پوښتنې کوئ، د سپین ږیرو څه کوئ، د عالمه څه ورځئ، هغه لار درښیي، سیده لار درښیي چې وروره به دا لار ولاړ شئ، بیا ستا به ژوند ولاکه ناکامه شي. که ستا په کلي کې عالم دی، ستا په کلي کې مولوي دی، ته پوښتنه نه ځینې کوې. ستا په کلي کې سپین ږیری دی، ستا په کلي کې خان دی، ته پوښتنه نه ځینې کوې. وازه د ګردو دنیا هوښیار یم. نو هوښیار کوم یې هر ځای به چې سر ماتي در په دره وي، لکه موږ زموږ پښتون څنګه در په دره دی، څنګه ټکور ټکور یو، موږ په هره شله کې یو پښتون پروت دی مړ دی، بس خاص یې نشته. نو دا پوښتنې کوئ، د علاقه کې د علاقې د خلکو سره کوئ، بیا موږ له دا پریشانۍ دغه نه راځي، دا ستړیا نه راځي. بیا موږ ته دا کوشش باید وکړو چې د بچیانو باید تعلیمونه وکړو، په بچیانو باندې علم وکړو، سبقان به ووایو، داسې در ځایه ورسېدو، داسې خپل مقصد ته ورسېدو، بیا به زموږ فیصلې دغه عالمان کوي، دا به زموږ بچیان به عالمان وي، دا زموږ بچیان به ډاکټران وي، زموږ بچیان به وکیلان وي، بیا به موږ دا خپلې فیصلې په خپله کوو. نو نن سبا وخت د دې نه دی چې زه به ولاړ شم فلانکۍ پر توپنچه ولم، وخت د کلام دی نه. موږ ته به د ټولو دنیا سره په کلام باندې سیلداري کوو، چې موږ کلام وکړو، موږ د کلام ملګري وکړو، نو موږ مخ ته هم تللی سو، د رواحات هم ځان رسولی سو، او دنیا به هم راته ګوري. نور خو پښتون خو شکر دی د هرې خوا پردی، صرف یې تعلیم نشته پکښې کښې، علم نشته پکښې کښې. که موږ تعلیم وکړو، موږ علم وکړو او در خپل مقصد خپل بچیان ورسو، هغو څه خامخا یې شی جوړېږي. دا نن سبا داسې چا زده کړي وایي، دوی که در سبق په ووایي چې هغه لمونځ او داسې یې زده یي، دوی که در تعلیم په وکړي چې اردو یې زده یي، یعنې نو در مقصده بچی ورسوه چې ډاکټر ځینې جوړ شي، در مقصده بچی ځینې ورسوه چې مولوي ځینې جوړ شي، مفتي ځینې جوړ شي، شیخ ځینې جوړ شي. نو به موږ ته به دا لارې اسانوي، موږ ته به لار راشي. نو چې لارې روان شو، موږ به پر لار روان یو، موږ څه مشکلات بیا. نو ټیم نه زه یې کوم، وخت مې ستي ډېر ضایع کړي، د مشران ناست دي ما سره به د درېیمتوب کې یو قادرخان اکا را سره ولو، یو د اجماع اکا زموږ ملګری وو، یو شغاسي اکا سګزی را سره و، نن نشته، او دا ملک صاحب را زموږ سره را سره دی، نوم یې هېر سو، ملک یونس خان موږ سره را سره دی. نو دا درېیمان دي، د دې نومونه په دې یادوم چې څوک دعا ورته وکړي. دا د خیر خلک دي، ایسا د خیر کار کوي، اجزانو بغض پرېږدئ، اناد پرېږدئ،
او بې مقصده انډوالي، بې مقصده مسایتوب، بې مقصده ناسته سره کوي. موږ ته ټولو سره ورونه دا مسلمانان که موږ مینه سره وکړو، محبت سره وکړو، فیصلې سره خلاص وکړو، شخړې خلاص وکړو، روغې سره وکړو، بدۍ سره وکړو، نو زموږ په مابینځ کې مینه هم راځي، محبت هم راځي، خوشحالي هم راځي. او که د چا په علاقه کې یو سړی غلط وي، بیا دې مولوي صاحب ورته وایي چې وروره دا په خوشحالي دې ورته وایي دا لار پرېږده غلط. سپین ږیری دې دا کلي ورته ووایي، بل سپین ږیری دې ورته وایي چې پنځه کسه به دا سړي ته وایي چې پر دا لار ته غلط روان یې. سړي خپل اخر را سوچ کوي چې هره شته زه غلط روان یم. مولوي صاحب هم درته وایي، سپین ږیری هم درته وایي، بل سړی هم درته وایي، نو هغه هم درته برابر داسې د لار باندې موږ سره روانېږي. نو نور ټیم نه ضایع کوم. وسلام. د دې یو کس بیا د حاجي صاحب ډېره شکریه ادا کوم. دوی موږ ته قدر راکړي، عزت یې راکړي، د مجلس یې خلاص کړي چې په دې ځای موږ شنې چای سره وکړي. د دې سړی به موږ سره ولاړ شي، تانې ته راځي، نابا به موږ سره ولیکي، د مجلس په ګز سره ختم کړي. وسلام.